نن خبرې کوم په نو سربازو په ګڼکپانو ګران ګدونکو علب خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ډېره مهمه ایشو باندې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو به په دې سایډ باندې ما سره دا ویډیو ګورئ. دې کې یو دوه نو سربازان دي په لاس کې لیپټاپ یې نیولی دي. په 400 کې په تنګي روډ باندې خیبر پلازې ته لاړ شي. یو دکاندار ته وایي چې ما سره دا لیپټاپ دی او دا لیپټاپ یې زه خرڅوم. خبره اتره کوي، دی ورته څه پیسې ووایي، هغه ورته 25,000 روپۍ ووایي. دی ورته نه دا خو ډېر ارزان دی او دا خو نه در کوم، دا خو یو لیپټاپ د 25,000 روپو دی. هغه ته نغد ښکاره شوي دي او بس په دغه پیسو پې ورغلی دی. ده ورسره دی ګړ کپ ورسره بیا ښه کړي دي وي، زه بس زما پیسو ته ضرورت دی دا لیپټاپ یې واله. لیپټاپ یې چې اغوستی دي نو 25,000 روپۍ دی یو کس اغوستی دي. دا یو کس بیا داسې غلی شانتی دی دکان نه وتلی دی. دا دویم کس ولاړ دی. دی ورته چې لیپټاپ یې په څو ته واغستی دی؟ ما خو کتل خو په 25,000 خو زمونږ خبره نه جوړېده. په 25,000 وي نه، وي زه ورځم او د هغه نه پیسې وروړم او دا لیپټاپ یې دلته ځان سره کېږده او زه بیا راځم. دې تللی دی، بدې ورپسې غیب شوی دی. چې د لیپټاپ یې کتلی دي نو لیپټاپ یې نه وي، صرف د لیپټاپ هغه کورونه و. چا پسې بره یو کور و، چا پسې لاندې و، دننه پکې هېڅ هم نه و. ګرانو کتونکو دا تصویر زمونږ یو ملګری دی اویس د کوثرآباد، تکړه ملګری هم دی، دوست هم دی. هغه په ذریعه باندې موږ ته دا ویډیو راغله. هغه وایي خو دا ګڼکپان چا موږ ته په ګوته کړل نو دی له موږ نغد انعام ورکوو. نغد انعام څومره ورکوي؟ ښه ډېر به درکوي. خو دا کسان خو چا لیدلي دا نو سربازان؟ نو په دې باندې نظر وساتئ او به د دې ګریوان یې ونیسئ او مقامي تاڼې ته یې ورکړئ. ورسره به زه هم در رسېدلی یم چې ده سره موږ خبرې کړو چې ده به څومره خلک هم داسې لوټ کړي وي. دا د دې کباړ نه راواخلي او دلته کې بس په لاسو کې یې نیولي دي او داسې ټیک ټاک روان دی او په هغې باندې خرڅوي. ګرانو کتونکو دې کې مې یو بل مقصد خو هم دی. زموږ په دې علاقه کې دا ډېر خلک موږ له راځي او ویډیوګانې کوو د دې غریبانانو، د هغوی نمبر پې ورکوو. نو خلک ورته کال وکړي چې زه علب خان شیرپور خبرې کوم. باقاعده به هغه شانتې خبرې هم جوړې کړي، هغه خلک هم ورته نغد ښکاره شي او سوچ ونه کړي ښه دا خو علب خان شیرپور کال کړی، یاره دا فارمونه دله ډکوم او دونه دونه پیسې به دې راځي، خو ته ما ته اوس یو 4,000 روپۍ رولېږه، یو 2,000 رولېږه، یو 8,000 رولېږه، یو 20,000 رولېږه او یا یو 20,000 رولېږه ستا 10,00,000 روپۍ روتې دي. به دې په کوڅه کې ګرځي، د روپۍ د رقم نه لګي، خو کور کې څه چرګه مرګه پاتې وي نو هغه مو پسې خرڅه کړي، پیسې بس هغه ته اضافي پیسه کړي او بس د ده را نمبر بلاک کړي، بیا دې ورته دې کوي کالونه کوي. نو موږ ډېرو خلکو ته دا وایو چې دغه ګڼکپان نه ځان ساتئ. تاسو ته به داسې قسمه کالونه راځي، تاسو ته خو نغد ښکاره شي یا پې نه شي او تاسو نه هغه اړي موړي خو کور کې څه وي یا ګاونډ کې څه وي یا د خپلو نه تاسو قرض کړئ نو د هغې نه هم خلاص کړئ. داسې په دوکانونو باندې دا میکاپونه والا ګرځي، دا شیمپورې دا دی نو په هغې باندې خو هم دغه دوکانداران دوکه کي. هغې کې اکثر اوچ شوي وي، د کارخانو نه یې راغستې وي، اوچ شوي وي. اوس د کارخانو ډېر دوکانونه بند شو، ډېر چې کوم دی نو د افغانانو مارکیټونه دوکانونه پکې، نو هغه سوداګانې خرڅې شوي دي او هغه سوداګانو کې ډېرې داسې دي چې هغه سامانونه اوچ شوي دي، یعنې د میک اپ چې کوم سامان دی نو هغه هم دلته کې په دې بیکونو کې په دې دوکاندارانو باندې ګرځئ او دا دوکاندارانو ته نغد ښکاره شي، د ګټې وړ ورته ښکاره شي او چې بیا خرڅوي نو بیا هلکه خو چک کول کوي. یو خلکو ته هم زما دا خواست چې کوم دوکاندار نه سودا اخلي نو ښې چک کوئ، نه چې دوکه هم کي بیا چې دوکان ته واپس وروړئ نو زیاتره دوکانداران بیا واپسي نه اخلي او ښه اخلي نو هسې بې سبده نه په خپلو پیسو کې پرسنټیج کټ کوي. نو په دې باندې هم نظر ساتئ. دغه شانتې بې نظیر انکم سپورټ پروګرام حوالې سره جعلي ټلیفونونه راځي، دغه خلک هم لوټ کوي، د دغې نه هم ځان وساتئ. داسې خلک راغلي وي پلاټ ته روتري او پلاټ د چا روتي؟ دا د مشر ورور روتري او مشر ورور به یا په کراچۍ کې وي یا په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي او دوی اړو دغهونه کې دلته کې نه چې روټۍ هم پې وخوري او یاره موږ له خو خوشحالي راکړه که نو په خوشحالۍ کې ته 10,000 15,000 8,000 لاړ شي هلته رور ته کال وکړي چېرې ستا مېلمانه راغلي او دا پمپلیټ یې روړی دی او دې پلانکي ځای کې ستا پلاټ راختلی دی هغه وایي چې ما لا چېرته داخله کړې ده یا زما په نوم باندې څه پلاټ روخته، داسې هم ډېر زیات شوي دي. نو ګرانو کتونکو په مختلفو جامو کې
د نوکرو په چانسه کې چې کم دی نو ډېرو خلکو نه نوکرو په چانسه کې پیسې اخیستې شوي دي چې تاسو له مخکې نوکري درکوي نو بیا ول وروسته یعنی یو کار د لاول وکړي نو بیا پیسې ورکوي چونکې په دې ملک کې چې ژوند کوي نو د شپارستونو دور دی د پیسو دور دی اسلامي اصول خو مونږ شاته پرېښو دي مسلماني خو زمونږ په نوم ده دغه خبره مونږ رد کړې ده چې لینے والا دینے والا دونو دو ذهی ہے دغې ته خو کتل نه کوو چې اوس پایل چاله ورکوي نو چې پیسې دې نه ورکړې نو په میاشتو میاشتو به یې دغه بیمانه نوکران چې کوم دغه ځای کې وي نو هغوی به دې جړۍ به هم دی ټرخۍ به هم دی او کړۍ به هم دی یا وي چې نوکر شوي نو وي نخرې ده څه دا نوکر شوي نوکر نخرې ده څه نوکري بیا مه کوه نو به دغه نوکران دي هغوی به سار ځان ته یو ټارګټ یې ښودلی وي چې زه به نن دونه پیسې پیدا کوم څنګه چې د پېښور دغه 2 هسپتالونه دي چې خلک یې لوټ کړل په دغه 2 هسپتالونو کې په هفتو مړي پراته وي او د هغې پیسې خلکو نه اخلي او شاټ په ورکوي وي مړی د 75% ژوندی دی او مړی د چې کم دی نو 80% ژوندی دی او هسې به چې کم دی نو په کمره کې به پروت وي ډاکټر به یې ګوري راګوري نه هغه ایمرجنسي کې د هغه اپریشن کې د هغه دا دی د پېښور دا 2 هسپتالونه به تاسو پرایوټ پیژنئ د دې نه ځان وساتئ اجتناب تو کې دې ته د سره ور نه شي خو هغه مالدار دي دا مالدار چې کوم دي دا د عزت نه ځي چې دی په خاص هسپتال کې 75,000 او 1 لک روپۍ ورځ پې ورکوي بیا جاړي بیا غږ هم نشي کولی بیا ولې د خپل دانا او د عزت ته وجې او د خپل غیرت په وجه باندې چې زه به په دې بسې خبرې کوم او خو دغه غټو خلکو دا خبرې شروع کړې که نه نو دا هسپتالونه به بیا بند دي چې دا کم غټ خلک یې ښه تباه کړل ښې تباه کړي دي دونه پیسې ترې اخیستې دي او په هفتو تاسو به د دې غټو خلکو اکثره مړي ګورئ نو د جمعې په شپه به یې ورکوي ښه دا یاد ساتئ دا څوک چې په 1 لک او 2 لک روپۍ ورځ ورکوي نو دوی مړی چې راځي نو هغې اکثره وګورئ اکثره نو بیا لکه د جمعې شپې وله ورکړه دا ډېره مبارکه شپه وي اوس دا په هفتو دغه هسپتالونو کې مړي پراته وي په پېښور کې داسې ده دا مونږ په دې مووي کې کتل چې یاره داسې هسپتالونه دي اوس دلته کې داسې هسپتالونه اوس خو د افغانان چې کوم روان شو نو اوس هغوی په خساره کې دي نو اوس خو ځان ته ټارګټ یې ښودلی نو دونه لوټ مارې شروع کړی دی ګرانو کتونکو دا ته دړه دا خبره کومه چې د دې نه العارض چې کوم دی شیرپو هسپتال دی سیټ هسپتال دی نصر الله بابر هسپتال دی داسې علاج پکې کېږي نور غټ پرایوټ دا سرکاري هسپتالونه دي د دې نه علاجونو کې دغه شانتي هسپتالونه ځان وساتئ نو ګرانو کتونکو دا مې درته په دې ګڼکپ خبرې کولې چې دې ګڼکپ دا لیپټاپ یې وروړي دي او دا خلک یې لوټ کړي دي 50,000 روپۍ وړي دي او تشې پیټۍ یې پرېښي د لیپټاپ هغه کور دي نور پکې څه نشته ډېره مننه خوشحاله اوسئ